علماو تاسو ته ډېر په عاجزۍ سره درخواست کوم راشئ ما سره دا خبره لږه ومنئ په کومه معاشره کې په کوم کور کې په کوم کلي کې په کومه محله کې د ټیک ټاک هلک مړ شو د ټیک ټاک جینۍ مړه شوه چې هغې به خپل بدن خلکو ته ښوو ای مولانو جنازه یې مه کوئ مه کوئ جنازه بایکاټ دې وکئ او که کوم ملا د داسې جینۍ او د داسې هلک جنازه وکړه د هغې ملا نه هم بایکاټ وکئ دا معاشره سمېږي که نه سمېږي دا زما د نوجوان نسل دشمنان دي دا زما د نوجوان نسل دشمنان دي تا ته پته ده چې په پلانکي کور کې داسې جینۍ ده چې هغه په ټیک ټاک باندې خپل بدن سړو ته ښیي د دغې کور سره غم خالي پرېږدوئ په دې کې ګناه نشته دی هغه سړی د خپل کلي نه وباسئ حدیث مبارک کې راځي مینه به هم د الله د وجې نه کوي او بغض به هم د الله د وجې نه کوي د داسې خلکو سره غم خادي به نه کوو انشاءالله دا زما د نوي نسل دا زما د نوجوان نسل دشمنان الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي ما ته بله ورځ یو هلک تلیفون وکړو ټولې خبرې درته داسې نه شم کولی چې ما ته کم تلیفونونه کېږي هغه نه شم ولې ما ته حیا راځي خو یو هلک راته تلیفون وکړو په جهاد شو وایي مولانا صاحب مرحوم وایي زه مجبوره په دې باندې یم چې زه خودکشي وکړم ځان وجنم هلکه وجه څه ده ولې وایي مولانا صاحب زه چې په موبایل کې ویډیوګانې وګورم او بیا د مور سره کښېنم نو زه د مور هغې اندامونو ته ګورم قسم په الله کو دروغ درته وایم زه د مور هغې اندامونو ته ګورم او ما ته خواهې شروع چتېږي زه څوک یم مولانا صاحب زه د خور سره کښېنم زه د خور هغې اندامونو ته ګورم او مولانا صاحب د خطرې خبره دا ده چې اوده شم نو کله په خوب کې د مور سره نعوذ بالله بدکاري کوم او کله د خور سره بدکاري کوم دا ولې دا د ویښې هغه تلوسې دي بیا په خوب کې راځي راشئ علماو پاسئ د دې پلیتۍ جنګ شروع کړئ د دې خلاف ستا د بچي سره موبایل دی موبایل او دی یوازې په کمره کې ناست دی او ده ته یوه جینۍ مخې ته راله هغه ورته خپل اندام جدا جدا ښیي دا کومه زنانه چې په موبایل کې وه دغه زنانه خو د ده مور هم ده دا کومه زنانه چې په موبایل کې وه دغه زنانه خو د ده په کور کې د خپله خور هم ده چې هغې ورته د خپل اندامونه وښودل ده چې په دې مور باندې نظر لګي د هغې سره هم دغه اندامونه دي کوم طرف ته روان یو وجاړو زما معاشره کوم طرف ته روانه ده څه به راسره کېږي الله دا بچي د خدای دپاره علماو ته ورکوئ دا علماو ته ورکوئ دا موبایل د کشرانو بچو له مه ورکوئ تباه کېږي درنه تا ته په کور کې اظهار نشي کولی الله دې زموږ د معاشرې نه دا بېحیایي ختمه کړي الله دې زما د معاشرې نه بېحیایي ختمه کړي او الله دا کوم خلک چې د پښتو په معاشره کې او د مسلمانانو په معاشره کې بېحیایي خورئ الله خونه ورته وکړي او که خونه یې په قسمت کې نه الله مخ د ځمکه دې وزګار کړي الله مخ د ځمکه دې وزګار کړي کوم طرف ته روان یو کومې معاشره کې اوسېږو موږ وایو په موږ باران نه کېږي دا بچي علماو ته حواله کړئ د دې بچو درله صحیح تربیت وکړي د دې بچو درله صحیح تربیت وکړي بله خبره به یم که مولانا صاحب اورېدلې ده دا راته بله ورځ یو میډیا والي وي مولانا صاحب په دې موبایل کې یو ګیم دی په موبایل کې یو ګیم دی په هغې باندې خلک څوک پې پیسې ګټي او څوک پې بایلي ما ته پته نشته داسې ده که نه په دې موبایلو کې یو ګیم دی په هغې باندې پیسې ورکوي داسې معاشره کې یو چې اوس په موبایلو کې جواري شروع شوه دا جواري ده دا حرامه ده په موبایل کې ګیم کول په هغې باندې پیسې ګټل یا بایلل حرام دي جواري ده جواري دا خبر یاد وساتئ خپلو بچو له موبایل یې مه ورکوئ تاسو ته پته نشته چې دا په کومه ګندګۍ کې اخته دي دا په کومه ګندګۍ کې اخته دي